ګرانو کتونکو سلامونه، خبره ترې کومه په تنګي هسپتال باندې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون یوه زنانه چې د کورنۍ شخړې په وجه باندې هغه په ګولو باندې ویشتې شوې وه، بیا د هغې پوسټمارټم دغه پوسټمارټم چې کله تنګي هسپتال ته وروړلې شوه نو دغه ځای کې ډاکټره نه وه. په هغې باندې خلکو احتجاج هم وکړو، خو د هغې نه پس بیا موږ لټون وکړو چې اصل مسله څه ده. په داسې حالاتو کې خلک راشي او به ډایرکټ ایم ایس داسې او ایم ایس هغسې او ایم ایس هغسې، چې ایم ایس سره دومره اختیار وي نو بیا خو به ټول هسپتالونه ټیک وو، او چې کوم ښه ایم ایس راشي نو بیا داسې لونډې لپاړې داسې عوام دشمنه خلک به روزي او هغې خلکو په ایما باندې به کار شروع کي کوم خلک چې په ډیوټو کې درغلی وي. نو ګرانو کتونکو په دې کې مونږ یو شمېر لیټرې چې ایم ایس تنګي هسپتال بار بار سیکرټري ته کړي دي، خو زه خو دې سیکرټري ته ریان یم چې ته د یو ضلع نه خبر نه یې، د یو تحصیل نه خبر نه یې، او تاله ډایرکټ یو سړی اپروچ وکړي او ته ولې چوټي ورکړي، ته د هغه چې کوم دی نو په بل ځای باندې ډیوټي شروع کړي. راشه د 400 لیبارټري چې کومه ده په دې کې یو کس دی بوج زیات دی، 15 کاله مخکې چې کم پیرامیډکس دي نن هم هغه پیرامیډکس دي، کم چې ریټایر شو د هغې په ځای څوک برتي نه شو، اوس څوک ډیوټي نه کوي، نو 2 میاشتې 6 میاشتې به چوټي والي. دې کې ګرانو کتونکو موږ یو لیټر راویسته ډاکټر انعام الله دا میډیکل افسر دی، دې وخت کې ډیوټي د 400 پر زړو کې کوي، تنخواه د تنګي هسپتال نه اخلي. ډاکټر شمس الرحمن دې وخت کې ډیچو پېښور کې دی، دلته کې یو سینیر میډیکل افسر دی بل دا ډاکټر صالحه چې کومه ده نو دې وخت کې ډي جي ایچ ایس پېښور کې دا دغه کوي، ښه تنخواه د دې ځای نه اخلي. ډاکټر حسینه عابد دې وخت کې په رجړو 400 کې ده. ډاکټر انور جمال دې وخت کې چې کوم دی نو په ډیچو پېښور کې دی. ډاکټر محمد نعمان دې وخت کې په ډیچو پېښور کې دی. ډاکټر محمد طاهر دې وخت کې په بیچو ماډرن 400 کې دی. د ډاکټر اسد مسټر اسد هر څوک چې دی دا میل نرس دی، دې وخت کې په هسپتال شب قدر کې دی، تحصیل هسپتال کې. مسز شازیه امین چې کومه ده دا سټاف نرس ده، دا دې وخت کې جمال آباد کې ده. دا دی کرامت الله چې کوم دی نو دا چیف ټیکنیکل سټاف دی چې دا آر سی عمرزی کې دی. دغه شانتي مسټر ظاهر شاه چې کوم دی نو دا دې وخت کې جمال آباد کې دی. محمد ظاهر شاه چې کوم دی نو دا دې وخت کې پړانګ 400 کې دی. محمد عمر چې کوم دی نو دا سټور کیپر دی، دا دې وخت کې ډیچو 400 کې دی. مسټر درویش خیاط چې کوم دی نو دا ورد اردلی دی، دې وخت کې چې کوم دی نو دی بیچو حصار نهري کې دی. دا دی مسټر سریر چې کوم دی نو ډرایور دی، دا هم ډیچو آفس کې دی. مسټر مراد دی دا ډرایور دی، دا هم ډیچو آفس کې دی. نو دې ډیچو آفس کې دومره ملازمین څه کوي؟ ګرانو کتونکو ما د 27 ملازمینو نومونه تاسو ته واغستل، نیاز محمد مې پکې واغسته، بالکل دا چې کوم دی نو خا جمال آباد کې دی. تنخواه د تنګي هسپتال نه اخلي او ډیوټۍ دې په نورو ځینو کې کوي. دا انصاف دی؟ د خپلې ډیوټۍ سره د خپلې تنخواه سره بیا خو بس ځان ټرانسفر کوي که نه. 27 سټاف داسې دی چې هغه اخلي. ښه دا د پوسټمارټم کومه ډاکټره چې ده یوې ځان په چوټۍ کړی دی، بله چې کومه ده نو هغه په 400 کې کار کوي. نو تنګي بې موره بې پلاره یتیم یسیر د تپوس پوښتنې څوک نشته دی. د دې ایم ایس په وجه باندې دا وشو چې دا د 10 کالو د 12 کالو د 15 کالو نه دا سلسله په تنګي هسپتال کې روانه ده. دا کار چې دا بار ته ووتل. پرون موږ دا لیټر چې کله ترلاسه کولې نو حیران کن صورت حال دغه شو چې دا د کلونو دا خلکه په بل ځای کې ډیوټۍ کوي او دلته کې دا تنګي هسپتال. نو څه شوه تنګي تحصیل هغه جرګې هغه ناظمین هغه سیاستدانان هغه پوهان هغه په تنګي تحصیل باندې سیاست کوونکي چېرته لاړل؟
ام پی او مننه د تپوس پوښتنې په ځای باندې دغه خلک به راشي د خپلې پارټۍ سپورټ به کوي ایم اس داسې او ایم اس هغسې بیا د هغې دغه ځای کې څه دلالان وي چاپلوسې مي ټوټانې مي هغوی هم راشي ایم اس داسې او ایم اس هغسې بیا به د ایم اس خلاف چې کوم دی دغه شانتې 27 ملازمین دي دا 27 ملازمین چې که د دې مختلف ځای کې جړلې وي موږ ته هم ډېر داسې خلک پکې کالو کېره ایم اس داسې او ایم اس داسې چې کله معلوماتو کې ته څوک یې نه هغه په ډیوټۍ کې چور کام چور چې کوم دی نو دا موږ ته شکایتونه کوي چېرته روغ سړي شکایتونه کوم دا کوم میکون والا چې اکثر داسې خبر ورکي نو دا هم دا کام چور ډیوټو والا چې کوم دی نو دا ورکوي ګرانو کتونکو دا یو ډېره غټه خبره چې 27 ملازمین دې وخت کې د تنګي تحصیل په نورو ځینو کې ډیوټۍ کوي تنخواګانې د هغه ځای نه اخلي د پوسټ مارټم دا د ام پی او ایم ان ای له پکار دي چې پورې دغه ډاکټري چوټي ختمه کړي چې تنګي هسپتال ته راشي کومه چې 400 کې ده پورې دغه ځای ته راشي د کلونو راسي دا خو یو اتفاقي او مسله رااله چې دلته فیمیل پوسټ مارټم لپاره ډاکټره نشته دی نور ګرانو کتونکو په 400 کې د صحت حالات دومره ګمبیر دومره خراب د ډاکټرانو منمانه د 400 هسپتال ایمرجنسي ته لاړ شي هر چا ته ډریپ لیکي هر چا ته ډریپ لیکي ماشومانو کې زیاتره رنځ چې کوم دی نو دا د دغې نالایقه چې په کرای راوستي دغه ځای کې کیرولي د هغوی په وجه باندې دا رنځونه را پیدا شي پوه ډاکټر چې کوم دی هغه پرایوټ هسپتال ته ځي دلته کېږي نه ښه نرسانې په ولاړه باندې به لکه د زناورو پکې د انجکشن داسې وایي په ولاړه به ماشومانو درولي د الله د قهر نه یره نشته او په دې صوبه کې حکومت شته دی نه او د صحت محکمه هغه وانو دانو ته ناسته ده او سیکرټري لګیا دی خلکو له چوټۍ ورکوي چوټۍ ورکوي چوټۍ ورکوي د خدای تعالی بنده د الله د قهر نه ویرېږه ته چې خلکو له چوټۍ ورکې نو ملازمین نور برتی کا د دې قام فکر وکړه ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې سزا او جزا وي نو دې خلکو به ډیوټۍ کولې خو سزا او جزا شته دی نه وزیر صحت چې کم دی هغه یو وزیر صحت په کرپشن کې لاړه نه هغه د زکات محکمه ورکړه دلته شعیب خان یو ایم اس راغلو چې تاریخ کې به داسې ایم اس رانشي نو هغه نه پیسې غوښتلې کولو خبره کولو ته پیسې غوښتلې دا داسې حکومت دی د انصاف والا داسې حکومت دی چې کولو پکې مخکې به چې کوم دی نو لږ په پټه پټه باندې سیستم روانو دی کې خو کولو په ډاګه باندې اوچه بدماشي ده پیسې پکار دي اخیستل کېږي په پیسو باندې چې کوم دی نو برتۍ رواني او په پیسو باندې چې کوم دی نو پوسټینګ ټرانسفر کېږي ډېره زیاته افسوس خبره ده خو د تنګي هسپتال ذمهوار چې کوم دی دا صوبایي حکومت دی دا وزیر صحت دی دا سیکرټري دی د دې 27 ملازمینو نه دوی یریږي تپوس ته نشي کولی هغوی لګیا دي او چې کوم ځای خوښ وي بس هلته ډیوټي کوي تنخوا خو هم ملاویږي بندې کوي تنخواګانې والا چې دوی تنګي هسپتال کې ډیوټي کوي او خو نه کوي په سوال منت به ځان له نوکري وګورو په میرټ خورازونو د میرټ سړی په میرټ نوکري کوي بیا چې دغه ځای کې برتي شو نو بیا به دغه حجرو کې ناستو خلکو ته به چینه ماله شپارس وکړه ماله شپارس وکړه د چې احسانونه ما اخلي خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره وکړي ضمیر به هم خوشحالي په تنخوا کې هم برکت ډېره مننه خوشحاله